وای د قیامت پر ورځ ما په حدیث شریف کې دوه کسان لیدلي دي کنه چې د قیامت پر ورځ به پاغي د ټول نسخ عذابي. حدیث شریف کې راځي کم انسان چې تصویران وباسي په دغه د قیامت پر ورځ ټول نسخ عذابي، بوتان جوړي په دغه سخت عذابي. دویم هغه انسان چې هغه د خپل اولاد تربیت نه کوي په دغه ټول سخت عذابي د قیامت پر ورځ. هغه د تربیت خیال نه ساتي، بس چې هغه سکه وي الکته نو. دلته یو حاجي صاحب د زموږ آشنا دی، اته یو ورځ مو استاد زوی ستار وایي او دا دې نه منع که هغه الکان دي څوک وایي د الکان به بیا ستا جنازه مو کی او د الکان به بیا ستا سر ته مدرېږي او دا به بیا هر څه ستا برابر کی، دا د الله ما ستا په قبر کې ملګري کی. دا ستار وال دا مه کوئ، دا به غټ مصیبت جوړ شي. ګورې دا داسې نه ده، دنیا مه اسره کوئ، دا دنیا د بقا ځای نه دی، ښه د فنا ځای ده، ختمېدونکی بله اوس به هېڅ هم نه وي. بس بیا به وایي چې یاره صرف دې بچي ته مې کلمه خو صحیح ښودلی وی، دا یو منټ راته میلاو شوی. دا ډمتوبونه نه د هلکان منع کوي، د ټامیتوب نه د هلکان منع کوي، غلط بس وته سړي طبیعت خراب کړي کله نه کړي.